الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو کچری قربانی د پرچا د سيو زنور واخستلو ثبات کې پته ولګیدله چې دغه زنور په خېټه کې بچای ده، یعنی دغه غوا حامله ده، یعنی بلاغ ده. نو آیا داسې زنور اختر په ورځې ذبح کول دا څنګه دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کچری یو کس قربانی د پاره داسې یو زنور واخستلو چې دغه زنور په خېټه کې بچای و او دغه کس ته ذبح کولو نه مخکې پته ولګېدله، نو دغه کس به دې زنور ته سترګې وغړوي، ځکه چېرې دغه حمل دومره ټیم شوی وي، دغه بچي په خېټه کې دومره ټیم شوی وي چې دغه بچي کې ساه هم راغلی وي، یعنې ژوندی وي، نو بیا دغه زنور ذبح کول مکروه دي. که بالفرض دغه زنور چا ذبح کړلو، نو که چېرې دغه بچی کومه دا ژوندی و، نو بیا به دغه بچی هم ذبح کېږي او دغه بچي غوښه هم خوړلی شي که چوګې خوري. او که چېرې دغه بچی بیا مړ و، نو دغه بچي ته به هېڅ هم نشي یلی، بلکې دغه بچی به بیا غورځوی شي. او که چېرې دغه زنور چا نه ذبح کولو، نو بیا داسې هم کوی شي چې دغه زنور خرڅ کړي او دې زنور کوم قیمت ده، اندې قیمت برابر به یو بل زنور هغه قربنۍ دپاره اخلي. خو لیکن شرط دا ده چې دغه د کوم پلار، یعنې پلار به غوا ده، د حامله غوا ده، دې کوم قیمت ده دغه قیمت برابر به خلي، یا که د قیمت نه زیات یې واخیستلو خیر دی، خو لیکن دغه قیمت نه به کم نه وي. او داسې هم کوی شي چې دغه غوا که ځان سره ساتي او بیا اندې قیمت برابر یو بل زنور قربنۍ دپاره خلي، نو دا هم کولی شي. الله تعالی د بدې باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.